په مړي باندې یو درې حقونه فرض دي خو مسلمان ترې ناخبره دی. د مړي په ورثو باندې اول حق دا فرض دی چې د ده نه څومره منځونه په بیمارۍ کې قضا شوي د هغې به فدیه ورکوي. فدیه چې په اختر کې وړوکي اختر کې څومره فدیه تا ورکړې وه 300 ده، څوک 340 یادوي. دومره پیسې ورکول د هر مونځ په بدل کې دا په دې ورثو باندې د مړي فرض دي. دویم د مړي په ورثو باندې دا فرض دي چې مړی وشي نو دا به وکتلی شي چې د نه څومره روجې پاتې شوي بیمارۍ په حالت کې، نو دغه رجوع په بدل کې به فدیه ورکوي. دا د مړي په ورثو فرض دی. دریم په جنازګاه کې به اعلان کوي چې زما په ماما یا زما په پلار یا زما په ورور باندې که د چا قرض وي ما ته دې ووایي زه به قرض ورکړم. مونږ په جنازګاو کې د خیراتونو اعلان نه کوو. خیرات یوازې چاولو ته نه وایي، خیرات بهترین خیرات دا دی چې جومات کې ورکه پیسې، مدرسه کې ورکه، ګاونډي غریب ته ورکه، طالب ته په کتابونه ورکه. بهترین خیرات دا دی. مونږ خیرات نن راغونډ کړی په چاولو کې مو بند کړی. نبي علیه الصلاة والسلام به د هغه چا جنازه نه کوله چې په چا باندې به قرض و. او نبي علیه السلام یو صحابي ته فرمایي، مفهوم مبارک یې داسې دی، که ته چېرې شهید شې ستا ټول ګناهونه الله معاف کوي، خو لیکن قرض الله نه معاف کوي.